نه په تاسو زموږ دا تکلیف سل شي او نه په هغه دا تکلیف سل شي. بدقسمتي په دې وطن کې داسې ده چې موږ به ټول عمر په سمه خبره کې به موږ له خلک تشریف راکړو. کوم دغه جلسه وه چې کراچۍ کې کېده او محسن ورته تقریر وکړو نو څه چل وشي. نن چې کویټه کې کېږي او هغه ورته تقریر وکړي نو څه چل به وشي. دا غلطه طریقه دا په دې طریقه باندې او بیا پېښور نه دې راپرېښو، د اسلام آباد ایرپورټ نه دې راپرېښو او په کویټه ایرپورټ باندې چې کوم دی ایسارې، دا څه پیغام ورکوي؟ مطلب د پښتنو په خاوره پښتنو ته پابندي ده. موږ به د یو بل سره خبره نه کوو، موږ به میلاویږو نه. او د دې نه مخکې چې کوم دی نو ټول لیډرشپ راغلی دی پروت دی. که چېرته د پی ډي ایم په حواله به زه خبره وکړم چې د پی ډي ایم د ترجمان په حیثیت چې دلته مولانا فضل الرحمن صاحب پروت دی، دلته مریم بیبي پرته ده، د پیپلز پارټۍ لیډرشپ چې کوم دی نو کیاني صاحب راجا اشرف صاحب هغه دلته پروت دی. اخر داسې کومه خبره ده د جادو خبره ده چې ګینې دا د محسن په جیب کې ده او چې راشي نو مطلب څه نوې خبره به وشي. دا طریقه کار چې کوم دی غلط دی. او دا څنګه چې په کراچۍ کې د مریم بیبي خاوند دی چې کوم دی نو گیر کو نو الټه په دې چې دای پوزیشن خراب شوی دی، پوزیشن ښه شو، دې سره د محسن پوزیشن ښه شو، خراب نه شو. دا چې کوم دی په داسې طریقه باندې دا ډیلینګ کول دا ډېر غیر مناسب طریقه ده. دا ټول پاک او بیا هغه د اسمبلی د نیشنل اسمبلی ممبر دی، د هغه خپل ریټس دي، د هغه خپل پروټوکول دی. د اسمبلی ممبر چې ته ایسارې هغه خو د چا خبره چې د سپیکر نه علاوه چې هغه یو خبره نه کړي بل سړی رایسارولی هم نشي. ته د ځانه رایساریم بیا ګیریم او بیا مونږه دلته ټول خلک گیر دي. دا بندوبست هم د سره نشته چې لار بندوبست وکړي، نه په هغه طرف لار بندوبست کې نه په دې طرف د لار بندوبست کې. اخر خلک مطلب د دې مطلب څه لکه هغه دننه گیر دی او مونږ بار ګیري. څومره وخت محسن دننه په ایرپورټ کې تېر کو نو خو دومره مونږ هم په ایرپورټ کې تېر کو، خو دیوال نه خو هم دیوال نه دی د ګیټ دننه مونږ هم نو هغه خو بیا هم اعلان شوی دی او ګیر دی، مونږ ګیر نه او ګیر دې نه خو ښه دا ده چې بس مونږ هم ورسره وي. نو داسې طریقه ده. لہذا مونږ د دې خبرې مزاحمت هم کوو، ستاسو سره په دې کې ملګرتیا هم کوو. دوی ته وایو چې اوس هم که عقل کار کوي دا وخت دی چې راپرېږدي او هېڅ خبره نه ده چې 20 کسه تقریر کوي یو 20م دی پکې محسن وکړي نو څه چلو شو او ړه دې تش کړي چې په دې ملک کې څه کېږي نو خلک به نه تشوي چې زیاتۍ چا سره کېږي د زیاتي خبره به نه کوي، چې ظلم کېږي د ظلم خبره به نه کوي. نو کومه نوې خبره کړې ده او چې په اسمبلی کې درته کوي نو که دلته یې درته وکړه نو څه لہذا زه د پی ډي ایم په طرف باندې چونکې زه دا پی ډي ایم ځکه کوم چې هلته ناست دي چې دا مشران هم پکې لږ رامنځته شي. او دلته زما مشر ناست دی ادروتي صاحب چې هغه به تاسو سره اوس خبرې کوي په دې صورتحال باندې. تاسو ټول په دې کې زړه ښکته پورته کوئ، مونږ یو یو په دې کې تاسو سره زمونږ مطلب چې مونږ د دې حکومت د دې طریقې کار مونږ پوره من احتجاج دی. پی ډي ایم دا ریکارډ والا پالیسۍ خبره زه کوم چې د پی ډي ایم پوره من احتجاج دی. زمونږ چې کوم دی د پی ټي آی غونته احتجاج نه دی چې هغه چې کوم دی نو سیول نافرماني کوي، هغه چې کوم دی نو بیلونه شلی، هغه په پارلیمنټ ورځي، هغه په سپریم کورټ باندې ورځي او هغه ډي چوکه پورې ځي او خیر دی. او پی ډي ایم پوره من احتجاج کوي او دی لا درېیمه جلسه ده او ستا وار خطا دی، دا چې 5مې ته رسي نو چې څه چل کوي. لہذا مونږ پوره من احتجاج پکار دی چې زمونږ د پی ډي ایم یو قسم گرفتار نشي، یو قسم لاره بنده نشي. او که چېرته داسې لار بندېږي نو دا د لارې بنده که نو دا لا پوره من درنه ده. نو که نوره سیوا شي
چې نور سیوا شي نور به دوی ته تکلیفي که لہذا زه دوی ته دا خبره کوم چې د پی ډي ایم چې دا زمونږ کم تحریک دی دا د پرامن احتجاج په شکل کې د الیکشن کول دي د موجوده حکومت خاتمه ده دا د داندلی حکومت دی چې دا ختم شي وروره یا په شا شه یا ځه چې دا موجوده حکومت مونږه کم سے کم که دی ډېر ظلم وکړي د عمران دا یا بچی چې کوم دی دا خو نه پرېږدو وایي چې میخه خوږې نو وایي کټې وله وخه نو دا کټې مونږ له په ګوتو راغلی کم سے کم دا کټې خو به رانه خلاصي د دوی دا خیال دی چې ګینې مونږ ټول ماشومان یو لہذا مونږ د دوی د دې اکټ مذمت کوو دا 5 ګنټې محسن هم ایسارول او بیا ټول میلمانه ایسارول او ټولو سره زیاتی کول د دې مذمت کوو او زه ستاسو سره د ملاتړ د ملګرتیا خبره هم کوم زه په یو شعر د نه اجازت غواړم او بیا به چې کوم دی حیدر خان ته زه خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپلې خبرې وکړي وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه افتخار حسین زنده‌باد زه خپل مشر حیدروتي صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو سره خپل خیالات بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو قدرمندو او ډیرو غیرتمندو زما خوږورونو او زما ځوانانو او زما کشران د ټولو نه اول خو وختي داسې چې د کم همت او د کم جرأت مظاهره تاسو کړې ده دلته نو ستاسو د همت او جرأت ته سلام پیش کوم د یو